په مولانا طارق جمیل صاحب باندې دا وخت یو غټ تنقید په دې خبره باندې روان دی چې مولانا طارق جمیل صاحب ابل ورځ یو تقریب ته تلو چې الته یو ماشوم سره لاس نو ملاو کړي. هغه ماشوم ورته لاس ونیو، مولانا طارق جمیل صاحب په کس اګنور کو، یا لیدلې نو یا د مولانا طارق جمیل صاحب هغه ټایم سوچ بل ځای کې چې سمو خیر، خو په هغه اکشن باندې د هغې نه پس په مولانا طارق جمیل صاحب باندې یو غټ تنقید روان. دا تنقید په هم روان دی چې مولانا طارق جمیل صاحب له غټ خلک مالدار خلک ښکاري، خو غریب خلک مولانا طارق جمیل صاحب لم نه ښکاري. څوک په داسې تنقیدونه کوي. ښه ایون یو خواجه سرا دی د پنجاب دی، دونه خو نومې د نومې زما ذهن ته نه راځي چونکې مونږ پکې انټرسټډ نه یو په دې دغه کې، خو یو ډېر مشهور خواجه سرا دی. هغه سره د مولانا طارق جمیل صاحب څه ویژول راغلیو، نو خلکو په هغه تنقید هم کول چې مولانا طارق جمیل صاحب له خواجه سرا مخکاري، خو دغه ماشوم والله ښکاره نه شو. نو په دې ویډیو کې مونږ په دې ټاپک باندې لږ ډیپلی ډسکشن کوو. ګوره مونږ ډېر تنګ نظر یو، مونږ له د یو انسان یو خامي راښکاره شي که نه، نو د هغه سل خوبیانې مونږ هیر کړو، د هغه سل خوبیانې مونږ هیر کړو. د هغه مولانا طارق جمیل صاحب دی چې د ډمانې چې کومې دي هغه مطلب صحیح لارې ته راوړلي دي، اجراګانې صحیح لارې ته راوړلي دي. د په لاس باندې څومره خلکو اسلام قبول کړی دی، د هغې ما ورته سوچ هم نشو کولی. زموږ نه په سل حصې په زر چنده ښه دی د ماوستانه، او بیا زه راپاسم یا بل کس راپاسې و په سوشل میډیا تنقید کوي، نو هغه له پکار دی چې خپل ګریوان کې وګوري چې د ستاسو سروسز دي، د ستاسو خدمات دي، چې ته مولانا طارق جمیل صاحب پسې دا خبره کې پاتې شوه. د فین خبره نو داسې به تاسو ویرات کوهلي هم کتلی وي، تصویر کې تاسو ویرات کوهلي هم کتی شئ. د آسټرالیا کپتان پیټ کامنز دی، دا ویرات کوهلي داسې ټایم هم راغلی ویرات کوهلي خپل فین سره جګړې کړي دي، هغوی ورته لاس نیولی دی، هغه یو بل سره مطلب جګړې هم شوي دي. د بابر اعظم هم داسې شوي دي چې بابر اعظم سره هم بعض ټایم کې فین ورته لاس نیولي یا پې نیغ تیر شي. ایون د فوټبال یو غټ کلري رونالډو، هغه نه یو ځل صحافي انټرویو ویشته، نو هغه ته مایک داسې راښکو وبولې، هلته تالاب بیدو هغه وبولې والله مایک وویشتو. نو دې مطلب خدا نه شو چې اوس رونالډو بیخي اړو انسان نه دی، یا بابر اعظم یا ویرات کوهلي اړو انسان نه دی. دا مطلب نو بعض ټایم کې د انسان مونډ سینګ نه وي، بعض ټایم کې سینګ نه وي، بعض ټایم کې انسان ډېر زیات خوشحالي، نو هغه له هر څوک ښکاري مطلب هر چا سره وایي چې زه ودرېږم لاس ور سره میلاو کوم، سیلفي ور سره وباسم، سټارانو خبره دله کوم. بعض ټایم کې د هغوی موډ آف وي، ډپریشن وي، نو هغوی لکه څوک هسې اواز هم ورکړي، د مینې اواز هم ورکړي، نو په هغوی باندې بد ولګي. نو موډ چې کوم دی دا د هر انسان شته. اوس لکه مولانا طارق جمیل صاحب دی، نو بس هغه خپل بس ته بوډا دی، لکه هغه د ځوانۍ وخت تېر کړی دی. نو که چېرته ماشوم ته مطلب مس شو، لاس یې ورسره میلاو نه کو، نو داسې هغه دومره غټ جرم ونه کو چې اوس هر سړی راپاسي او مولانا طارق جمیل صاحب پسې کنزل کوي یا ویناګانې کوي یا پې تنقید کوي یا په سوشل میډیا باندې د هغه حوالې سره پوسټونه کوي. نه دی کول پکار، دومره تنګ نظري نه ده پکار، غلطي هر انسان نه کېږي. ګوره صد غلطي انسان نه وشي، نو هغه معاف کول پکار دی، اګنور کول پکار دی، هایلایټ کول نه دی پکار. خو خیر دې حوالې سره که تاسو هم سره رایې لرئ کمنټ کولی شئ.